باچا خان میډیکل کالج مردان کې دوه ورځنۍ ادبي میله تابع شوې چې پکې په ګڼ شمېر کې طالب علمانو په شمول د کالج استادانو، ځایي ادیبانو، شاعرانو ګډون کړی دی. د کالج ډین او چیف ایگزیکټیو افیسر پروفیسر نازش فاروق د دستورې خصوصي میلمنه وه. په دې اړه د لیټرري سوسایټي چیرمن پروفیسر ډاکټر محمد نعیم صدارنګ ویلي دي. څنګه چې تاسو ته پته ده، باچا خان میډیکل کالج هر کال د لیټرري ویک مناوي. دا زمونږ دوه درې ورځې ایونټ دي، په کوم کې چې زمونږ د لیټرري سوسایټي د مختلفو برخو لکه انګلیش شو، اردو شوه، پښتو شوه، د هغې تقریري مقابلې کیږي، د هغې شعري مقابلې کیږي، او د دې سره سره چې کوم دی د نورو کالجونو نم سټوډنټان نازي او هغه په دې کې حصه اخلي. دغه رنګ طالب علمانو په دا رنګ دستورو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او دا یې د خپل کلتور ودې لپاره ضروری ګام بللی دی. आज हमारा लिटरेरी हॉरिजॉन का इवेंट यहाँ BKMC में ऑर्गेनाइज हुआ है, जहाँ पे मैंने स्पीच की. ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. हम मेडिकल स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसे इवेंट्स हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि हम लोग थोड़े रिलैक्स हो सकें. और दلته نن مونږه د لیټري ویک ارینج کړی دی. د کې مونږه د انګلیش، اردو، پښتو د ټولو باره کې مونږ خپل کلچر باره کې بیان کوو. اور د کې مونږه ډیبیټس کمپټیشن ارینج کړی دي، نور مونږه پلی ډراماز ارینج کړی دي، کوم باندې مونږه په څه تھرو باندې مونږه خپل کلچر باره کې د نوې جنریشن ته وایو. ډراما، ایونټ، سپیچ وغیره هغه پرفارم کول غواړو، او د دې په ذریعه باندې مونږ چې کوم زمونږ نوې جنریشن دی او زمونږ د کلچر نه لږ اخښوي دی، هغه خپل کلچر پروموټ کول غواړو. نو داسې پیغام به زه د میډیا په ذریعه باندې چې څومره هم زمونږ انسټیټیوشن دی، ایجوکیشن انسټیټیوشن دی، هغې ته پکار دی چې کوم زمونږ نوې جنریشن دی هغه د خپل کلچر نه خبر نه دی. د دې په ذریعه باندې پکار دی چې داسې ایونټ، داسې پروګرام ارینج چې هغه باندې مونږ خپل کلچر پروموټ کړو او په هغې کې د چې کوم زمونږ نوې جنریشن دی هغې کې د هغې مطابق شعور راشي. د ادبي میلې دوران د باچا خان میډیکل کالج، عبدالعلي خان یونیورسټۍ مردان، ګجو خان میډیکل کالج صوابه، نوخار میډیکل کالج او گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور طالب علمانو د اردو او انګلیش مقالو او بیت بازۍ مقابلو کې ګډون کړي. مقابلو کې د غوره کارکردګۍ مظاهره کوونکي طالب علمانو ته انعامونه او شیلډز هم ورکړي شوي دي. ادبي او کلتوري میلې د خپل کلتور او تهذیب غوره پرمختګ یو بهتري نظریه ده. پکار ده چې سکولونو، کالجونو او یونیورسټو کې دا رنګ دستورې پرلپسې تابع کړی شي چې ځوان کول د خپل کلتور او ادب نه خبر شي. سنو پښتونخوا لپاره مردان ارشد علي خان.